एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन دا دویم قسط دی. په لومړني قسط کې مونږه څلور اقسام بیان کړیو، دا نومونه په دې باندې مونږه بحث کړی و. او بیا د دې دواړو په جمع باندې مونږه بحث کړو چې دا به مونږه څنګه په اسانه باندې یا د دې جمع یا به منفي کوو. نن به مونږه په دې دوو باندې بحث کوو. مونږه ویلو چې د ټول نه اسان دا دی، دویم نمبر دا دی، بیا دریم نمبر دا دی، او څلورم نمبر په اخر کې د ټولو نه ګران وړو ته د دې جمع او منفي ده. نو کله چې مونږه د دې دواړو دویم سټیپ الو، دا ډینامینیټر مونږه د دې دواړو السیم راځي. نو که دې ته مونږ وګورو، د دې تعریف کې مونږ ویلو چې کله وړه انسا غټه تقسیمه نو دې ته مونږ وایو تداخل. نو په دې قسمه فریکشن کې چې کله مونږ دا جمع کوو نو زموږ سره به غټه انسا دا په دویم سټیپ کې ډینامینیټر وي یا السیم ورته ووایه، دا به زموږ سره غټه انسا، دا به زموږ سره ډینامینیټر وي. بیا به بره مونږ څنګه چل کوو، دا بره انسو راوستو دپاره به مونږ آسان یو عمل بل وکړو. څنګه چې دا مونږ په اسانه راوستو، داسې به دا دوه انسې مونږ په اسانه باندې راولو. د هغې طریقه دا ده چې دا 4 او 8 چې دي دا دواړه په 4 تقسیمیږي. 4 کم 4 4 دونے 8. ٹھیک شو؟ دې دواړو له ضرب ورکوي 3 دونے 6. او دا غټه انسه چې مونږ دلته لګولې د دې دا بره انسه په دې کې به چینجز نه راځي، یعنی صرف زموږ سره به دا انسه به تقسیم بدلیږي. دې له مونږ په دې کې ضرب ورکو 3 دونے 6 راغی، او که دې دا په دې کې اصل کې ضرب دی، او که ته ضرب وله ورکې او که ورنه کې دا به زموږ سره دغه یو انسه راځي کومه چې دلته کې ده. نو دا دین راغی 6 جمع 1 مساوي 7 بټا 8. دا زموږ جواب مونږ راوستو ډېر په اسانۍ سره. که چېرې منفي وي نو 6 منفي 1 بیا به ترې 5 بټا 8 راشي. دا د دې دویم قسم تداخل طریقه کارو د جمعیه د منفي. دا دریم نمبر دی په دې تعریف کې، خو مونږ چې جمع منفي اوس کوو دا زموږ څلورم نمبر راځي. نو د دې کله مونږ دې څلورو واړو ته وګورو، په دې کې خو زموږ سره هغه یو انسه راځي، په دې کې به دواړو له مونږ ضرب ورکوو. حاصل ضرب برابر دی، دا د دې دواړو د حاصل ضرب برابر دی. دې نه به مونږ یو انسه رالو، په دې کې مونږ غټه انسه رالو. اوس د دې دا چې دی په دې کې به د غټې انسې او د دې د حاصل ضرب په منځ کې انسه راځي، یعنی دا نه غټه انسه راځي او نه حاصل ضرب راځي، بلکې د دې دواړو السیم به یا د دې د ډینامینیټر به د دې دواړو د حاصل ضرب اوس 24 دی، د دې حاصل ضرب او غټه انسه چې ده د 6 او د 24 په منځ کې به زموږ السیم وي، یعنی 7 نه والا تر د 23 پورې په دې کې کیدی شي. نو د دې ته اسانه طریقه ښیم، یو خو هغه ده چې السیم عامه کوم طریقه کیږي هغه به پرې مونږ وکړو. خو اسانه طریقه دا ده چې دا مونږ ویلو چې دا په درېیمه انسه تقسیمیږي، په هغې درېیمه انسه باندې دا تقسیم کوي 3 دونے 6 2 دونے 4. ٹھیک شو؟ اوس دې 6 له په دې 2 کې ضرب ورکړي هم به ترې 12 راځي، او که دې له په دې کې ضرب ورکړي دې 4 له په دې 3 کې نو هم به ترې 12 راځي، نو زموږ جواب به یې 12. دا ما په اسانۍ باندې راوستو. ٹھیک شو؟ دا اوس عام طور پر په دې طریقه کېږي، نو په هغې به هم ترې دغه راځي 2 دونے 4 3 دونے 6، بیا په 2 باندې ډیوایډ کړي، بیا په 3 باندې ډیوایډ کړي، نو 3 دونے 6 6 دونے 12 هغه ته ما په اسانه راوست. اوس د دې د مختصر کړی چې دی مونږ اوس دې ته وګورئ، دې له اوس په دې کې ضرب ورکوي او دې له بیا په دې کې ضرب ورکوي. دا به 10 شي او دا به 9 شي بټا 12، نو د دې نه به راشي 19 بټا 12. دا که واپس بیا مکس ته اړوئ نو دا به بیا 12 کم 12 شي 107 بټا 12. دا جواب یا دا جواب دا زموږ سره جواب.